یو بدبخته د خپل پلار سره خبره راغلی وه او ښځې طلاقه کړې وه بیا حضور ټولې ښځې له راځي که په پلار یې وس نه کېږي په مور یې وس نه کېږي قسم بالله د یو زنانه زندګي دې تباه کړله الله به ستا زندګي تباه کوي یاد ساته زمونږ نیکه الله دې وبخي زما پلار ته به دا ویل وی بچیا وی دا دین مخکې کا او پښتو ورپسې کا دین مخکې کا پښتو ورپسې کا نو ډېر لرې به دې بوځي موږ پښتو مخکې کړی دی او دین هم وروسته کړی دی نو د خیره سره سیسټم ډېر ګډوډ روان دی ډېر ګډوډ او چې کله د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې طلاق راشي جدایي راشي واه واه جی واه واه شیطانان جشن کوي خوشحالي کوي داسې جشن کوي چې په یو نافرمانی په یو ګناه باندې هغې زما عزتمندو داسې جشن نه وي کړی وجه څه ده چې یو په دریاب په یو سیند په منځ کې زما عزتمندو د شیطانانو سردار ناسي او دا ټول شیطانان واړه واړه راځي تاسو وکړو په یو کس باندې مې قتل وکړو تاسو وکړو په یو کس مې غلا وکړه تاسو وکړو په یو کس مې زنا وکړه تاسو وکړو په یو کس مې دروغ وې تاسو وکړو په یو کس مې چغلي او دا 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 پلان فلان وی ښه ښه چېرته شه کښېنه کښېنه تاسو هم نه دي کړي یو ګوډ را روان دی جی یو ګوډ شیطان کمزوری هغه راغی وایه که نه اشنا تاسو کړي وی ما خو ښځه او خاوند خپلو کې په جنګ که او هغه جنگ دومره حد ته لاړې چې د ښځې خاوند خپل منځ کې جدایي راله طلاق واقع شو شیطان ورته وایي سردار ودرېدو او هغه ګوډ شیطان یې را تر غاړې باسلو او په ملا یې وټپلو راشه کښېنه ما سره په دې تخت باندې کښېنه تا اصل کار کړی اصل کار تا کړ نو انشاءالله د شیطان مقابله وکړو شیطان له به مخ تورو انشاءالله یو خبره کې ویره چې ما له غوسه ډېره راځي وړ خبره چې کوم دی غوسه راځي کور والا ته مې چې کوم دی پاره اوټ کېږي نو هغه ته پکار دی چې لا حول ولا قوة الا بالله دا ډېره وي څومره غوسه درځي انشاءالله چې کله تا دا وویل یو درې پیره نو دا به داسې شي ستا دا غوسه لکه په انګارو په اور باندې سړی اوبه واړوي एकदम به دې دا غوسه نور زما عزتمندو طریقه یې څه ده ولاړې غوسه درله کښېنه ناستې غوسه درله ودرېږه ولاړې غوسه درله روان شه یا زما عزتمندو سمله اوبه وڅکه کار به نه کې په جذباتو کې به فیصلې نه کې چې داو فلان راشه زه تاسو ته وټسپ باندې میسیجونه وښیم قسم دې امت په تباهي نو به هر حال زما عزتمندو د دې کور والا د بچو د والدینو ټول حق حقوق پتا باندې دي خو زما محترمو کوشش کوي خپل کور والا ته دماغ والوته یو خبره اونه منله بس خاموش شه من سمت نجا خاموشی کې نجات دی خبرې کې ګوره کې او فضول پلار ولا یادې مور ولا یادې رور ولا یادې خویندې ولا یادې چې دا چلې او ستا پلار د کومه چې کم دی دا او فلان دا خبرې ډېرې تباهۍ طرف ته ځي نو دا خبره ختموي فورا د کور نه وځه چې کور نه ووتلې غټې نه غټه مسله به ختمېږي ټیک ده که نه څوک چې ښځه وهي ښځه بچي وهي ماشومان وهي د ده په دې لاس کې به برکت نه وي څه به نه وي برکت به نه وي او اصل شی برکت دی زما محترم الله دې موږ او تاسو سره نصیب نو یو ملګري تپوس کړی دی چې متعه دا څه ته وایي یو نکاح ده یو متعه ده نو دا متعه شیعګان کوي شیعګان زما محترمو داسې کار کوي چې د میاشت دپاره د یو ښځې سره نکاح وکړي د هفتې دپاره وکړي د ورځې دپاره نکاح وکړي او دا حرامه ده پوه شو په متعې باندې دې ته متعه وایي او د نه ځان بچ کول پکار دي یو وایي یاره جی زه چې کله مونځ ته ودرېږم هغه شیزونه راته رایاد شي چې کم زما محترمو ما نه ورک شوي وي هېرې شوي خبرې او چې کله مونځ ته ودرېږم دا هر څه زما مخې ته راشي او ورک شوي شیزونه هم راته رایاد شي او هېرې شوي خبرې هم راته رایادې شي دا څه وجه ده چې نو ما ورته ویلې چې دا مونځ رڼا ده مونځ نور دی او چې کله انسان مونځ ته ودرېږي که نه نو هغه هېرې شوي خبرې مو ته رامخې ده شي هغه ورک شوي شیزونه هم درته خیال هم دی که نه په دې باندې به هم ډېر واقعیت اورېدلي نو دا سوچونه دا فکرونه او زما دا مونځ به خشوع زو سره څنګه جوړېږي نو ما ورته ویلی چې داسې کار وکړه چې په وخت باندې جومات ته راځه 10 منټه 8 منټه مخکې راځه 15 منټ مخکې راځه یو 4 رکعته نفل کوه چې تا 4 رکعته نفل وکړو نو هغه سوچونه فکرونه به دې په هغه 4 رکعته نفلو کې وځي او فرضو دپاره به ته چې کوم دی مکمل زما عزتمندو ریلیکس به
بیا به یو سوچ فکر ستا ذهن ته نه راځي. الله دې په دې ټولو خبرو موږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب